سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المحقق الثاني العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. وشاء مذهبه فيما بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري. إمام أبو الحسن الأشعري كان تدعيش قدر سلطاق إليك الشوء سمير كان مسلسل باعتزال قاقيدة من القائم او داعي طرفنا بهترين وفلك مناظر چې ابتدا کې ما تاسو ته خبرې کړې او د تحویر څنګه وشو د اعتزال اهل سنت طرفته لږه مبارکي یمونی څه کومې څه 11 بجې پورې کې تاسو 11 بجې مشورو دا دې باندې کوم تفصیلات کې شوي خو دې سلويخ کاله پس دې ناسب اهل سنت نور اوري دی ګوري دا هغه شریکه چې فورن یو طرف سره وړي بلکې دا پوره سوشي نه کوي او څنګه چې دا اوس مناظره کړې ده په دې مناظره کې د خپل استاد جوړای چې کړی دا سم نور مناظره وکړي چې په هغه کې د خپل د خپل معتبرو تر د بحث په نتیجه کې د اهل سنت والجماعت مذهب راځي کړي مثلا دا یو د مناظره کې د خپل استاد وی اسمان د باندې سره توقیفي کو په عقل ثابت دي جبای ورته چې نه په عقل ثابت دي جبای ورته دا وجه چې الله تعالی باندې د اخر اطلاق نشي کوي ځکه د عقل په لغت معنا د خبر او والله د اخرو دې مطلب بدای چې د الله لپاره یو قوت دی او اما قوت لري والله حبيبتي د غلط کارو لا الله محتاج شو قوت ته هذا هو الله تعالى سؤال لذا خبر داخل اخر اطلاق نشي دوران کې دا شریف بیا راځي ویل دي چې خبر عموما الله باندې حکیم اطلاق کیږي او الله تعالی حکیم په قرآن کې ویل شي ویجی حکیم هم د حکمت التابعین وته او حکمت الدامه یا په ساروی هغه موجود وي چې ساروی په کله ټول چې ساروی حاضر کړی باندې یا خپل توي چې ساروی باندې تنفي نو دې نه خدا معلومه شو چې حکمت تاسو یو طاقت چې الله یې منې کړی حاضر کړی نور دې نه کړی نو بیا خو د دې قیاس موافق الله تعالی باندې د حکیم اطلاقا ناجایز دی نو په مال جواب بصیر په وحی الذي کفى اجل شو اول دې خبر جواب ورکړم جواب دې تاسو جواب مې وایي شریف دې دې کې اهل سنت والجماعت مذهب صحیح دی نو په غلطي هغه اسماء د بری تعالی توفیقي چې کوم کې شریعت او نه ثابت کړي بس امانه او چې کوم کې شریعت نه ثابت کړي ما نو چې په کوم اجر مناظره علامه تفضیلی څه ذکر کړي او هغه مناظره متفرده ده معتبرو په مشهور مسلک باندې چې اصلح په باری تعالی واجب دی اصلح په تعالی نو دې اصلي خپل استاد دې درې ونه دي جو بالغ نو شي نه بالغ او دې بالغ وګیو څه روان مرشو عاصیو او یو په دې موتی نو دې بچاله پیدا بودی وځل تلاش اموتیوا ځان تلاش عاصی بدو زختلاش دې مستحق د دوزخ ته مستحق جنت او چې کوم نابالغ دی د هغه په جنت تلاش او به تور مصیب نه به تور غلام بلاش به تور غلام بلاش نو دی ورته دی ودا معصوم را پاسې خدای ته چې الله ته ما جنت ته لګي خو به تور غلام بلګي زه به بالغ کړم نو بابا دې کې کړی د سینه مو نکړل جهادونه مو نکړل نو ما بلې ثوابونه حاصل کړل چې اوس جنت تطلب به تورې مصیب بدلم درجه باندې اوچته وا به تورې غلام بنتلم دی خدای ولې نه بالغ کولم د جبای ورته او خبره ټیک د ماشوم بداوي او خدای ورته چې ستاسو بارے کې ما باندې اصلح فیصله واجب او اصلح او عدل فیصله ستاسو حق کې دا وشو ته ما نه بالغ مر کړی ځکه ما ته پته وکړه بالغې دې ته به د سر خورامي جوړې تا به له ورغې پورې له پرې باندې کولې بلاګانې باندې کولې
ته ورته کچره باندې کول ته بیا ګناګاری دی جهنم ته بسلې د جهنم په نسبت باندې تاسو حق کې فیصله اصله ادا چې ته د جنت تلل شګر کې مصیب دی پېښه دا خبره ده مناظره فکر خاور عنان شي اخذت الطريق عكاجي وجويل خليفه بیا دلته شواله هذا مناظر نه خلا ویلا څه دي ویدال وی بالغ عاصی دي ګناګار ودي خدای راپاسه خدای دوی چې خدای پتا خو زموږ لپاره اصله فیصله واجب و نو زبر نابالغ مر کړی وکړه ځل وی چې مدار ورغې نو په ځانم تروالي مخ می تور دي نو زبر نابالغ مر کړی سره ګناه و مکان کم از کم جنت ته هو وترم اگر کو غلامونه کې تل نو دې کې وي څه جواب ورکړي نو بس دوی پایچ نو اخیره خبره دي زه خو جواب نه کیه نعوذ بالله نو دې ګوره دې کې د اهل سنت والجماعت خبره صحیح زمونږه غلطه ده او هغه دا چې الله باندې اصلاح فیصله واجب نه ده الله باندې اصلاح فیصله واجب چې کوم نه ده پېښ کړه الله باندې وجوب من الغير بشکیر نو دا واقعات او د دې نه پس بیا تاسو چې بنځل سره د بکور کې او بیا راوځو اعلان وکړو چې د اعتدال لمزه دا څه وته لکه څه چې خپل کمیس نظام کمیس یو بس پېښ او د اعتدال نه توبې اعلان وکړ د اهل سنت ایمان جوړ شو نو دې طریقې سره د اهل سنت والجماعت چې کوم دی هغه موقف جوړ شو او دې په هغه سره مستقیم باندې چې مخکې انفرادي روانه اجتماعي روان شو نو دا غیر کړه تاسو ته کوي حل دا اسماء د باری تعالی توقیفي نو لفظ خدای اطلاق توقیفي د توقیف د مراد سمعیات د سمعیات او دلایل مضبوط دلایل درې یو نص دویم خبره متواتر دریم اجماع فلفظ خدای باندې اجماع شوی ده او دا اجماع مخالفه امام رازي رحمه الله په خپل کتاب العوام والبينات في اسماء والصفات ماذا سوره اخلاص د تفسیر کې باندې پورا پاس کړی دا نه اورېږي څه اورېږي هغه په دې دا کې شته کنه لکه څنګه یې مرکار کې شته اور هغه باندې ما پورا په دې باس کړی خام ته نشاوت کړی او دا قاعده چې دا اطلاق نه شي توقیفي بلکې کې باس سره قید کړه روان دي ورګه دا تاسو ولا چرګولي باندې نه دی ویل تاسو ولا لري وړه ورګه دا سمندر کې ولا زه په پیډر کم پېښو یاد بساته لا موزن بجوړي چې دې نه زه کنه د سینې و ان شاء الله کوم څه د علم کلام او علم د مهارت نه دقیقه او شرط دا چې فوري کوي تاسو رامل مطالعه کوي ما ته معلومه تاسو ویل چې راوغه کوي د جماعتونو کې پراته او تاسو خبره کوي پروګرامونه کوي یا نن بدل روزي پکې کو په یو تر کوښ نن به یو غوښه شو دې چې الله پراته ظالمانو مونږ چې طالبانو ځان مجرد تاسو د خپل فیسیک ما شروع کړیان نشي ما دیګر ما چې د زندګۍ په یاتو کارو کې کم بچا کړو ما دیګر ما کتابونه کړ ما ته برکان دیونی ما چې په کتاب دیونه کې ملک کړی دیونه شي پېښ دې ونه خیم ما دیګر ما کتاب کړ دا نه ولې تاسو کتاب ګوره ما دیګر څه کار وکړ خدای نور وختونه مطالعه لور دا مطالعه د کثرت په وجه باندې زما کیفیت داو چې څو څو میاشتې ما چې نه وسته خلاص او هغه کې مې چې کوم پیسې جمع کول هغه باندې مزاج کتابونه واسه تاسو کومه خپل پیسې شروع کړئ بس بیا هغه طالبان نه وینم نو سبا څه په لورغو یارانو پس دا هر طالب یارانی نه راځي هر طالب یارانی جوړ کړي نن پلان کې لازم جمعه اثر بس کوم نن پلان کې لازم او دلته مې ترو کور د مردان کې انت بدو شپې کوم انت به یو شپه کوم ای استخدام غرق تاسو بس تاسو سرور دا ګوره سبق ویل دا ګوره العلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه كلك علم در ذره در کې دې مثال لغه بهترین شاګردګي طرف نه ورغی ترڅو پورې د خپل ژوندۍ تاسو کې تفصیلی ورکړي دا کتاب د نسب العين نه جوړ کړي او په دې کتاب د ځان څخه کوم بالکل د ژوند د سر لو یختون ولا تخفي وردا کتاب نسب العين نه جوړ کړي کتاب د عبارت ته ډول نه پیدا نشي دا کولی یو طرف ته کینه بیا پېښه اته د څه مولا باندې کوي د څه مولا نو ضرورت شته خپل باندې یو څه بیا تاسو هم وایي چې مولا اوسګار څه درې کارونه شروع ویل می نه دي دا نه ویل مولا چې اوسګار څه نه یا په سکول او کالج کې استاد دی په خپل کار نه کنه دې کوم د ګلاشي سکول او کالج کې استاد پېښه وته مدرسې کې وته درس نه ملایي دا داسې دکاندار شي څه مولا اوسګار شي نو درس وینا د دکاندار
پېښه او خاص کړه توکل په موږ کې کم شوی دی غواړي لکه هم مزاربتونه باندې ځان شروع کړل پېښه او نور خدای نه ټول زیات موږ د توحید او تقین دعوت روانډیان راکړي روانډ چې پای کې ټول زیات مولان پکې دال کوي نو بل ته دعوت ورکړي چې توکل په خدای وکړي او په خپل په مزاربت کې دونه شرمول کړ دیګر راغلی مرګ نه مې روانډ نه پاره باندې کوم مزاربت خو نه یمنه ما هم څه بشره روانډ خو پکې ټول شامل جبل ته دغه دعوت ورکړي چې قناعت پسندي د علماء شعار او دې کې دې څه نه دې کې په خپل بلل تخلص پروفیسور مولانا مشرمون ابل یو مجلس کې ناس وي دي بنديان خو دې بدنام شي نه ولې دې باندې په ما کوم د صحبت په شان لګي او لې نو پتاوم نه ما څنګه بدنام شي دا اوس د څنګه ایسان الحق دا ستنګل څه دا نو ما تاسو چې دا دې بنديان ویل دې بنديان دې ما دې بنديان نسبت په ځان تکاو هیڅ په تل پیسه کې یو پیسه نه دی هیڅ نشته کولو کې د مرګ څنګه دې باندې بنداش ایسان الحق کې د دې ستل کې د کولی اته په څل کې د په کولی د په ځون تقالید لیکلي دي او څونه مناظرې کړې دي او څونه کتابونه تقاریر علماء دیوبند په دغه کې کړي دي ایسان الحق مستوي دا هغه د کوم نه دغه مزاربت علماء دیوبند تاسو کیسه خلک بدنامول شي دې نه لري چې ښه لدا دا قناعت پسندي خو مونږ بل ته خو په خپل بیا دغه نه کوو پېښه په خپل بیا یقین نشته چې تاور راغلی او بیا دا لاره کار دې کوم شروع د زمای د څندو کتاب لا توجه ورکړي کتاب خپل نسول علم جوړ کړي او تا ما تر دا فقر کوي فقر دا خشي ایمان استاد مولا خجه عمله به په دې استخف کاری ځان د فقر په حالت کې مستغنی سات دا ترجمه ده دا خالص به نو مهنت شروع کړي او دې څه په کومه دنیا په دې رونقونو پسې دې مولا څه شروع کړي او دریم تاویل شروع دې څه پیل به جوړ شي ما ته دا چې مرګي معلوم دي چې خالص ورمنګي او اوس غړ عاملان ابل دا کنه چې یو راغلی ما سره په کمره کې څه غوړ منګي اوس غړ عامل دې ستایل از کو ما ستاسو مخته ورکړم ما علاج کړم المخته خو دې ورستامن ته شو د ما علاج کې ته ما ته معلوم نه دا د ما علاج کې هم زه وځم مرګم ته ما علاج ګرځو ځای دې چې ستاسو سره چې مولا اوس ګارشي ناغه دې کوم خبرې کولو او په اړیو کې چې څنګه نشتغل دا قواعد اغلبيه کلیه نه وي څه ده هغه چې څه ولې چې څونه قابل سره دکان نه خپل کاروبار خاندان مسایل دې په وخت دکان کې دي خدای په علم باندې څه فرق نه راوځي نو هر یو ګلاس چې څنګه شته قواعد کلیه نه او دا څنګه نو مرګره خو شروع کې مهنت شروع کې مهنت بغیر نه کی پېښه وځکه موږ د جوړ شو تاسو په جمعاتونو کې وختونه ضایع کوي په کورونو کې وختونه ضایع کوي خو تاسو زمانه د علم ځکه زموږ په مخ راځي چې راځي بل پیژنې راځي ګل مزاج څه پاتې وګورئ راځي کې به زموږ په مخ باندې تاسو د علم ځکه علم له پورا غاړه ورکې په علم کې خپل ذات فنا کې بالکل چې څه عبارت د علم نشو د کتاب نشي انا بدا علم ذکي وي هذه شلو لي تاسو طریقې سره علم ته على كل حال نتوي ثم شاء مذهبه بيان مذهب تزويج كملي شايش فيما بين الناس تحرك بمسكين إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري غرقت معتزله زور شو نقوي أبو الحسن الأشعري ليصابه أبي يليل جبين ما تقول في ثلاثة إخوة فذلهم مبارك مستاجي سوي مات أحدهم مطيع والآخر آسيا والثالث كبير فقال إن الأول يصاب في الجنة أول سبب جنتك ثوابر كوليش والثاني يؤاخذ للنار الضربين غد شديد جهنم والثالث لا يصاب ولا يؤاخذ فقال الأشعري إمام أشعري والطيب فإن قال الثالث يا ربي ولما شو مرتوي لما عمدتني صغيرا وما أبقيتني إلى أن أخبر فأؤمن بك وأوتيك إلا هذا اللي غسلهما لماذا إيمان رولو أو سيتعاتم يقول فأدخل الجنة مصيبا توسعوا لك وجنته وبصري مصيب داخل شوي فماذا يقول الرب الله بصري فقال يقول الرب الله تعالى بقول إني كنت أعلم منك ما تقطع وكتل وشيت بغتر عني إنك لو كبرت وكتل وشيت لأصيب تبنا فرماني كولي لقد دخلت النار نجاب جهنم داخل ذي وكان الأصلح لك أن تموت كثيرا كاد برع أسلادوت كما شمر شوي فقال الأشعري إمام الأشعري سرهم درافات حدث يصل رأسه فقال الأشعري فإن قال الثاني
وسره دي ګناګار يا رب لم لم تمتني صغيرا لئلا اعصي لك الذي بحالته مشمول يقول له وجلم اذا صار مثلا فرماني يقول فلا ادخل النار جهنم تبنى داخل يده فماذا يقول الرب قال ترى بصير فبهت الجبال يتحير الجبال في الجواب ليش له الجواب ورنكلشه او حيران فاتش وترك الاشعري مذهبه امام الشريف بالاعتدال ما ذكر يقول فاشتغل هو ومن تبعه بالتالي راعي المعتزله اغود غشا غردان سيده اتباع ولكن امام ابن ثوره امام ابو اسحاق السراعي امام باقلاني ناصر السنه الباقلاني ابو بكر الباقلاني دا شاګردان دې ټول په نصرت السنه کې مشغوله شي د اهل السنه نو فاشتغل هو ومن تبعه بالتالي راعي المعتزله دیو د متبعين تل مشتغل شو وإسلام لرأي المعتزله کې په اثبات هغه څه کې وارد شوی د باغی من سنت او مضى عليه الجماعه او باغی من الجماعه الصحابه ارشاد الرسول مو دغه ډله چې د اهل حق او دي مسمى کړی شو او چې اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه خبره باندې